أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه شپاړسمه سپارہ آیات نمبر 17 وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى موسی علیہ السلام چې کله اور بریدو بی بیمار وا د اور په نظر باندې ولیدو د کوه تور په خي طرف باندې په یوونه کې اور بلیدو موسی علیہ السلام انت کې لاړو نو هغه اور نو هغه د الله تعالی د ذات تجلیات نو انت کې موسی علیہ السلام له الله تعالی پیغمبري ورکړه د موسی ودا إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة للذكر يبيشك زج كم دي الله تعالى يما نو الله تعالى ورته التك پیغمبري ورکړه وس چون کې موسی عليه السلام الله رب العزت موسی عليه السلام د پیغمبري ورکړه او فرعون د دعوت لپاره لګو د پیغمبري د اظهار لپاره معجزې پکارو نو دلته کې ورته الله تعالی معجزې ورکړلې یو معجزه ورته د لخت ورکړل د امسا چې تپوس ته الله تعالی کو جستا په لاس کې سیدی یا موسی علیہ السلام تو فرمایل ورته الله تعالی زما په لاس کې عصا ده امسا ده پکې نو ورته دا وګورځوا نو چې وی وګورځ دغه لوی اجدها جوړ شول یو معجزه ورته دا ورکړل دویمه معجزه ته الله تعالی دغه دا ورکړه چې کله موسی علیہ السلام خپل خیل از دا په غس ترخ کې ورنن باسو او هغه به چې کوم دی راوکا غوند نور پښان دی پړه کېدو بالکل پړکا به کوله دا دوه معجزې الله تعالی حضرت موسی علیہ السلام دغه ورکړلې او بیا او اخره کې اذهب الى فرعون انه طغى دوس فرعون ته لړشه او فرعون ډیر سرکشه شوی دی هغه ته چې کوم دی زما وحدانیت بیان کا فرعون چونګې د خدای داوا کړي و چې خدای ما نه ربکم الاعلى زه د ټولو نه لوی رب یم دا دعوی کړي وا او ډیر ظلم او ستم په بنی اسرائیل باندې کړي نو الله تعالی موسی علیہ السلام راولېګو ورته ورشو د دعوت ورک دغه نو رستو بیا موسی علیہ السلام لاړو او فرعون ته بلکې سوال وکړ الله تعالی زما په جبه کې تتوالې دي نو ما سره زما د ارور هارون علیہ السلام دی پیغمبر نبی الله تعالی هارون علیہ السلام سره پیغمبر بیا دې دواړه لاړو فرعون لږ کوم دی دعوت ورک دې کې دغه واقعیا بیانې وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك او دا سدي بيمينك استا پخیلاس کی یا موسی اے موسی علیہ السلام نو الله تعالی ته پته وجه د پلاس کی اساده خدا تپوس الله تعالی د محبت لپاره کو د مینې لپاره څنګه دوه ملګری یو بل نه ذات سره سدي په داسې انداز کې الله تعالی د حضرت موسی علیہ السلام نه تپوس چې موسی ستا په لاس کې سدي او دوه حکمت پدې کې داو چې د دې امسان الله تعالی رستو غټه اجدها جوړول غوښتل نو دویم حکمت پکې دا چې الله تعالی د اجدها جوړه کړې نو موسی سره کې بدار راتله د موسی علیہ السلام چې یاره دا په تیار کې هم د الله تعالی راغست نو کې دې چې ما مار راغستی په لاس کې نو د دې وجه الله تعالی و دې صاحب د لاس کې شي دي نو موسی علیہ السلام ورته وکتل نو چې کله موسی علیہ السلام ورته وکتل نو هغه قال هي عصایا الله تعالی دا خو زما امسا ده نو الله تعالی دې صرف دومره تاسو کو چې ستا پلاس کې شدي نو موسی علیہ السلام لا پکارو چې دوره ویلو چې بس اساده نو موسی علیہ السلام سوی قال
موسی علیہ السلام او فرمایي هي عصوایا دا زما همسا دا زما لاټي دا زما لخته دا اتوکئ ز تکیا لګوم علیها په دې باندې په دې لخته باندې تکیا لګوم دې ته ډډه وم واهش او ز پانې را سنډم بها په دې لختې سره علی غنمی خپلو ګډو بزولا نو وی ګوره موسی علیه السلام نه الله تعالی صرف دومره تپوس کړو لاس کې دي سدي پکار دا و چې موسی علیه السلام وی چې لخته ده نو موسی علیه السلام ورته وی لخته ده او سمدستي د لختې پیدې م شروع کړلې چې زه ورته چې کوم دی ټیک لګوم او زه په ګډو بزوله پاڼې را سنډم نو وی دا د محبوب سره د خبرو زیاتولو دپاره دا خبرې وکړلې د الله دا کلام په ډېر خوږ لګېدو د الله سره ډېر محبت و زړه کې وي چې د الله سره دا خبرې نورې زیاتې کړم الله دې صرف دا تپوس کړو لاس کې دې څه دي موسی علیه السلام پکار ده چې ویلو چې اسا ده خو دا تپوس خو ته الله نه وکړو چې په دې ته څه کوې دا موسی علیه السلام نه ځان نه شروع کړو چې زه ورته ټیک لګوم زه پې چې کوم دی پاڼې را سنډم وي دی د الله سره ډېر زیات محبت او د ډېرې مینې نه د خپل محبوب سره خبرې زیاتول غوښتل ولی فیها او زما دپاره فیها په دې لخته کې معارب اخرى نور ډېرې پیدې دي نور ډېرې پیدې د ادب د وجې نه بیان نه کړلې ځکه ډېرې خبرې د سړی د حیا د وجې نه د خپل محبوب سره نشي کولی ډېرې خبرې نشي کولی خو ډېرو کمو خبرو باندې هم اکتفا نه کوي نو موسی علیه السلام د مینې او محبت لپاره خبرې زیاتې کړلې خو نور ډېرې پیدې دي په لنډو باندې خبره راته وکړله نورې پیدې بیان نه کړې د ادب د وجې نه نورې پکې زما دپاره ډېرې پیدې دي قال موسی الله تعالی فرمایل موسی علیہ السلام فرمایل هي عصوایا دا زما امسا دا اتوکئ زو تکیا لګوم علیها په دې لخته باندې وهشو ز پاڼې را سنډم بها په دې لخته باندې علی غنمی خپلو ګډو بزوله ولی یو زما دپاره فیها په دې لخته کې معارب اخرى نورې ډېرې پیدې دي نو دا دوره پیدې چې بیان کړي نو الله تعالی ورته څه فرمایل قال الله او فرمایل القها اغرزو دې همسا لره یا موسی علیه السلام نو الله تعالی ورته چې اغرزوه نو که یو سړی په عقل باندې رواني چې دا دوره ډېرې پیدې نه د غورځولو شی دی که ځان سره ساتلو شی دی خو چې کله سړی په نقل باندې رواني او د خپل مشر خبره مني او عقل نه استعمالي نو بیا الله تعالی هغه ډېره زیاتې پیدې ورکوي نو موسی علیه السلام دوره پیدې بیان کړې الله تعالی ورته د لخته وغورځوه نو موسی علیه السلام ورته دا ونه وي چې یا الله تعالی دا دوره پیدې دا د غورځولو شی دی که دا چې کوم دی د ځان سره ساتلو شی دی ډایرکټ یې وغورځوله قال الله تعالی او فرمایل القها اغرزو دې امثال یا موسی علیه السلام فالقاها نو موسی علیه السلام اغرزو دې امثال را فاذا هي حيه پس ناګهانه هغه مار شو تسعه چې منډې وخلي نو چې کله د الله تعالی په حکم باندې عمل وکړو عقل استعمال نه کو نو الله تعالی ول د ټولو نه لویه پیدا ورکړه چې د لختې نه ورته مار جوړ عقل استعمال نه کو چې دا خو د غورځولو شي نه الله یو غورځه بس وی غورځول په حکم باندې عمل وکړو نو الله ول د ټولو پیدونه غټه پیدا ورکړه چې د لختې نه وچې لختې نه ولا مار جوړ فالقاها نو اغرزول موسی علیه السلام ایام سالرا فاذا هي پس نو ناګهانه حیه مار شو تسعه چې منډې وخلي نو قرآن مجید کې الله تعالی د دغه مار د پاره یو ځای کأنها جان استعمال کړی دی کأنها جان نو جان دا چې کوم دی وړوکی مارته ویلی شي او بل ځای کې ثعبان مبین استعمال کړی فاذا هي ثعبان مبین پس ناګهانه هغه یو لوی ښامار شو لوی اژدها شوه نو ثعبان دا غټې اژدها ته ویلی شي او دا حیتون حیا دا عام وړوکی ماری کو غټه ماری ټولو ته چې کوم دی حیا ویلی شي نو تطبیق په دې کې دا دی چې ډومبې دا وړوکی و ډومبې دا جان و بیا وروسته ثعبان شو بیا وروسته غټ شو ډومبې نری و بیا وروسته غټ شو او اوږد هم شو ډومبې لنډ و نری و بیا وروسته چې کوم دی دا د ټیم د تېرېدو سره دا چې کوم دی غټ شو او اوږد شو ځکه چې کوم دی بعض ځایونو کې د ثعبان استعمال کړلی بعض ځایونو کې د جان استعمال کړلی او حیا خو وړوکي دواړو مارته ویلی شي قال الله تعالی او فرمایل خذها اونیسه دې مار لره ولا تخف او مو یریږه سنعیدها زرد چې موږ به واپس کو
د مار لرا سیرتها الاولا خپل لومبني حالت ته لومبني حالت لخته وه او ته ورته لاس که زر ته لومبني حالت ته واپس کړو دوباره به ترې لخته جوړوو چې څنګه موسی علیه السلام مار ته لاس کړو نو دا په لاس کې لخته شو وضمم او ملو کړه دنکا یدکا خپل لاس الی جناحکا په خپل ترخ کې تخرج روبوزی بیضاء سپین من غیر سوء بغیر د توروالي نه بغیر د داغ نه آیتا اخرى دا دویمه نښه شوه دویمه معجزه شوه موسی علیه السلام چې څنګه ښی لاس په ګس لاس ترخ کې ورن باسو او راویې کاږو نو هغه بالکل پړکېدو د نور په شان دوه معجزې ورته الله تعالی ورکړي لنوریکا دپاره دی چې موږ وښیو تا ته من آیاتنا الکبرا د خپلو لویو نښونه د خپلو لویو معجزونه اذهب لاړ شه الی فرعون فرعون ته انه طغا بېشکه هغه سرکشه شوی دی وما تلک بیمینک یا موسی او ستا په خلاص کې څه دي ای موسی علیه السلام قال موسی علیه السلام عرض کو هي عصایا دا زما عصا ده دا زما همسا ده اتوکئ زه ټیک لګوم علیها په دې باندې وهشو زه پاڼې را سنډم بها په دې باندې علی غنمي خپلو ګډو بیزوله ولی او زما دپاره فیها په دې کې معارب اخرى نور ډېرې پیدې دي قال الله فرمیل القها وغورځوه دې لاټۍ لره دې لختې لره یا موسی ای موسی علیه السلام فالقاها نو هغه وغورځوله موسی علیه السلام فاذا هي نو هغه ناګهانه حیة مار شو تسعا چې منډې وهلې قال الله تعالی وفرمیل خذها اونیسه دې مار لره ولا تخف او مو یریږه سنعیدها زر د چې موږ به واپس کړو دې مار لره سیرتها الاولی خپل لومبني حالت ته وضمم ملوکا دنکا یدکا لاس خپل الی جناحکا په خپل ترخ کې تخرج روبوزی بیضاء تک سپین من غیر سوء بغیر د څه داغ نه آیتا اخرى دا دویمه نښه شوله لنوریکا دپاره دی چې موږ وښیو تا ته من آیاتنا الکبرا د خپلو لویو نښونه اذهب لاړ شه الی فرعون فرعون ته انه طغا بېشکه هغه سرکشه شوی دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين